دې سره بیا موږ د پروډکټ کرایټیریا وایو. ګوره دا زه تاسو ته بیسیک کلیر کوم. هانټینګ به اوس موږ پریکټیکلی کوو، او چې پیله تاسو څه وشي دا بیسیک کلیر شي چې موږ کټګوري کومه کټګوري کوم هانټینګ وګورو. ګوره زه هانټینګ کوم فار ایگزامپل هانټینګ کې ما چې کوم دی ټولزم ځان ته انسټال کړ، کوم چې ایکسټنشن دي سمه ده. بیا چې کوم دی ما کټګوري مو پیژندلې چې زما لپاره دا کټګوري بهتره دي. ٹھیک شو. بیا چې کوم دی ما د پروډکټ کرایټیریا مو ویل، نو بس ما ته د پروډکټ په باره کې ډیټیل کلیر شول. اوس په ځه هانټینګ شروع کوم. نو فعلا موږ دا ډیټیل ځکه کلیر کوو چې تاسو ته هر یو چیز کلیر وي. دا غن رسو چې کله به موږ پروډکټ هانټینګ پریکټیکلی کوو تاسو ته دا ټول شیزونه پته وي. ٹھیک ده. کرایټیریا، ګوره د کرایټیریا مطلب څه دی. کله چې موږ په امیزون کې پروډکټ هانټینګ کوو تاسو ته ما ویلو چې امیزون کې خو فار ایگزامپل بلین اف پروډکټس خرڅيږي، یا موږ میلیون وایي چې میلیون اف پروډکټس په امیزون کې سیل کیږي. نو دا څه موږ نشو کولای چې یو پروډکټ بس د ځان نه موږ واخلو هغه په امیزون کې خرڅو، ځکه چې پای کې باید دین موږ ترڅ کېږي لاس کېږي، ځکه دا پروډکټ په یا سیل کېږي یا به نه سیل کېږي. د هغې د وجې موږ د پروډکټ هانټینګ د لپاره خپل یو داسې کرایټیریا ځان ته کېدو چې راکه پروډکټ کې دا خوبۍ وي. موږ به وایو خصوصیات به وایو فار ایگزامپل چې په پروډکټ کې دا خصوصیات دي، نو دا زموږ لپاره څه دي ټیک دی. دغه پروډکټ په موږ ځان لپاره څه کوو هانټ کوو. فار ایگزامپل موږ کرایټیریا کې پهلا شي څه دی، بي ایثار دی، بیسټ سیلر رینک. دا تاسو ته ما په شارټ فارمز کې ویلي هم. ګوره زموږ چې کم پروډکټ هم هانټ کوو نو د هغې چې بي ایثار د 1 نه والا او د څو پورې وي، د 40,000 پورې وي. چې د 40,000 نه ابو وي نو د هغې به سیلز وي کم وي، چې د 40,000 نه کم وي نو د هغې به سیلز وي های وي. تاسو ما هلته کې هم ایکسپلین کړو چې بي ایثار زموږ سره د دې سیستم سره دا لږ شانتې الټه دی. چې بي ایثار های وي نو سیلز به څه وي لو وي، چې بي ایثار لو وي نو سیلز به څه وي های وي. نو موږ به کوشش کوو چې موږ ته لو نه لو بي ایثار والا پروډکټ موږ ځان له څه کوو فایند کوو. او به هر حال زموږ په کرایټیریا کې دا ده چې د 1 نه والا د 40,000 ته پورې زموږ سره د یو پروډکټ بي ایثار وي نو دا زموږ په کرایټیریا باندې څه دی ټیک دی. مطلب موږ چې کله پروډکټ هانټینګ کوو پروډکټ موږ انالیسس کوو، پروډکټ موږ ګورو. نو پای کې به موږ ګورو چې یاره هغه پروډکټ کې به موږ چیک کوو چې د دې بي ایثار څومره دی. نو که بي ایثار د 40,000 نه کم نو دغه پروډکټ کې زموږ یو کرایټیریا څه شوله دا پاس شوله. ټیک ده. دا به ان شاء الله به موږ پریکټیکلی درس کې وایو کوو به ان شاء الله تاسو ته بیا نورم کلیر شي. صحیح ده. دویم کرایټیریا کې زموږ دویم څه دي چې مینیمم 3 ای بی ای سیلر دي پکې. ای بی ای سیلر مطلب څه دی چې داسې سیلران وي پکې درې، کم سے کم چې درې پکې داسې سیلران وي چې هغوی فولفلمنټ بای امیزون یوز کوي. مطلب دا هغوی انوینټري چې کوم دی دا په امیزون ویر هاوس کې پرته وي او هغوی د امیزون په تھرو باندې د خپل څه کوي فولفلمنټ کوي. نو چې مینیمم پکې درې ای بی ای سیلران وي. دا هغې وجه دا ده ګوره فار ایگزامپل یو پروډکټ دی پای کې بی ای سیلران نشته، صرف ای بی ایم سیلران دي او موږ هغه سیل کوو. نو په هغې کې دا وي چې هغوی پسې خو چې کوم دی د امیزون چې کوم پیسونه دي، د امیزون چې کوم سټوریج پیس دی یا نور چې کوم داسې پیسز شو نو هغه د ای بی ایم سیلرز پسې نه وي، ځکه چې د هغوی خو سامان په امیزون کې نه وي پروت، د هغوی سره خو سامان په خپل ویر هاوس کې پروت وي. د هغوی پسې دا پیسونه نه وي نو د هغوی پرایس اني ټایم چې کوم دی ستا نه لو کولی شي. د ای بی ایس ایلران موږ د دې وجې وایو چې ای بی ایس ایلران پکې چې فار ایگزامپل موږ کوم چینل یوز کوو ای بی ای فولفلمنټ بای امیزون، نو چې درې پکې نور هم داسې سیلران چې هغوی دغه ای بی ای یوز کوي، ځکه چې دغه زموږ کمپیټیټر او دوی الریډي په دې پروډکټ کې موجود وي. نو موږ ته د دې نه هم دا آیډیا کېږي چې یاره فار ایگزامپل ای بی ایم والا که په دې کې رام شي نو موږ د هغوی سره څه کولی شو کمپټیشن کولی شو. نو کم سے کم زموږ به مینیمم څو درې ای بی ایس ایلران موږ په پروډکټ کې دا ګورو چې یاره په دې کې درې ای بی ایس ایلران شته دی او که نه نشته دی. بله کرایټیریا زموږ دغه ده. دې پسې بله کرایټیریا زموږ څه ده، نو برانډ اینډ امیزون پریزنس. مطلب کوم پروډکټ چې موږ سیل کوو نو موږ به ګورو چې یاره په دې کې دغه برانډ د کوم برانډ پروډکټ چې موږ سیل کوو چې دا برانډ هم پکې په خپله سیلینګ نه کوي او امیزون هم پکې سیلینګ نه کوي. د هغې وجه څه ده، ګوره برانډ چې کوم دی فار ایگزامپل زه د یو برانډ نه پروډکټ اخلم، هغه برانډ ماته پروډکټ په څو باندې راکوي، په 20 باندې راکوي. دا د برانډ نه زما سورس دی $20. د برانډ نه زما څومره د برانډ نه زما سورس څومره دی $20 دی. ټیک شو. زه په امیزون باندې خرڅوم په څو باندې فار ایگزامپل زه خرڅوم په $30 باندې. برانډ خو ماته راکوي په $20، زه په امیزون باندې په $30 باندې خرڅوم. نو که چېرې دغه پروډکټ دا برانډ په خپله خرڅي په امیزون کې نو چې دې مال دا په $20 باندې راکوي نو اني ټایم دا برانډ چې کوم دی په امیزون کې خپل پرایس څه کوي شي $20 ته راوستلی شي. نو چې کله دې خپل پرایس $20 ته راولي نو الریډي د مال هم په 20 باندې راکړي نو ماته خو پکې پروفیټ نه راوځي، ځکه زما خو نور ایکسپنسز هم راغلي دي. د امیزون پیسز به زه ورکوم، دې سره چې کوم پریپ سروس پیسو هغه ما ورکړی دی الریډي، نو بیا پکې ماته پروفیټ نه راځي، الټا ماته به څه وي لاس به وي. نو برانډ سره ګوره موږ کمپټیشن نشو کولی، ځکه چې د برانډ خپل پروډکټ وي نو هغه اني ټایم هر څه کولی شي، مطلب پرایس هم ډاون کولی شي، چې هغه څه وغواړي هغه کولی شي. نو کوم پروډکټ چې موږ سیل کوو نو موږ به پای کې پهله دا ګورو چې یاره پای کې دا کوم برانډ پروډکټ چې برانډ پکې په خپله سیلینګ نه کړي، دغه سیم پروډکټ کوم چې به موږ سیل کوو، کوم باندې چې موږ اوس هانټینګ کوو فار ایگزامپل او دا کرایټیریا پې موږ اپلای کوو
نو چې په هغې کې برانډ په خپله هم نه وي، ځکه چې برانډ سره موږ کمپټیشن نشو کولی. دویم چې امیزون هم په هغې کې نه وي، ځکه د امیزون سره موږ کمپټیشن نشو کولی. د امیزون خو خپل مارکیټ دی، فار ایگزامپل د هغه پسې پیسز وغیره نشته دی، اني ټایم چې کوم دی هغه هم خپل پرایس څه کولی شي، ډراپ کولی شي. نو کله چې په یو پروډکټ کې برانډ په خپله وي یا امیزون پکې وي، نو په هغې کې موږ کمپټیشن بیا نشو کولی. نو ټول نه زیات سیل به چاته ځي؟ برانډ ته به ځي او امیزون ته به ځي. نو که دغه پروډکټ چې موږ پرچیز کو، نو موږ په هغې کې دونه ښه سیل نشو جنریټ کولی. نو زموږ په کرایټیریا کې تھرډ نمبر به موږ ګورو چې یاره په پروډکټ کې برانډ هم په خپله نه وي او امیزون هم پکې نه وي. ټیک ده، چې دا دواړه په دغه پروډکټ نه سیل کوي. موږ به داسې پروډکټ سیل کوو چې هغه پروډکټ خپل برانډ هم پکې نه وي او امیزون هم پکې نه وي. ټیک ده. بل زموږ سره څه دی؟ پرایس دی. ګورم موږ پروډکټ داسې ګورو، تاسو خو دا صرف یو کرایټیریا ده، جسټ د دې نه علاوه تاسو خپل حساب سره پروډکټ هانټ کوئ نو هم مشکل نشته، او دا جسټ یو کرایټیریا ده. ګوره د پروډکټ پرایس په زموږ سره څومره وي؟ 10 نه واله 40 پورې، دا سوري د 12 نه واله 40 پورې. ټیک ده. نو 12 نه 40 پورې ولې مونږ 12 ولې یادو او 40 مونږ ولې یادو؟ ګوره دا 12 مونږ ولې یادو؟ د 12 نه چې کم پروډکټ کم پرایس باندې سیل کیږي په امیزون کې، نو فار ایگزامپل مونږ د دې ځای نه، د پاکستان نه یا افغانستان نه یا دې کنټري نه سیلینګ کوو، مونږ خو پهله یو پروډکټ دی مونږ پرچیز کو، بیا به هغه لاړ شي پریپ سنټر ته، پریپ سنټر والا به مونږ چارجز ورکو، بیا به هغه لاړ شي امیزون ته، امیزون والا به مونږ چارجز ورکو. نو چې د پروډکټ پرایس د $12 نه کم شو، د پای کې به موږ ته پروفیټ نه پاتې کیږي، ځکه زموږ په ایکسپنسز دومره وي چې په هغه کې موږ ته پروفیټ سي نه پاتې کیږي. بیا نو موږ به کوشش کوو چې موږ کم پروډکټ ځان له خنډ کوو چې د هغې پرایس ته $12 نه واله د $40 پورې وي. اوس $40 موږ یاد کړي دي، دې معنی فار ایگزامپل چې څومره زیات پرایس والا پروډکټ موږ سلیکټ کوو، دومره به د هغې زموږ کاسټ سیوه راځي، سورسینګ به زموږ سیوه راځي. نو خپل بجټ ته چې موږ ګورو، نو موږ به کوشش کوو چې یاره موږ داسې چې کوم میډیم ټایپ پروډکټس دي هغه ټارګټ کوو، موږ هغه پرچیز کوو. ځکه چې میډیم کې دا دی چې یو خو پکې موږ ته پروفیټ هم سناسره وځي، پروفیټ به پکې موږ ته وي، بل دا وي چې زموږ په سورسینګ کاسټ هم کم راځي. اوس کله چې سر بجټ سیوا وي، نو هغه دې نه بیا دا پرایس لرکي، فار ایگزامپل د هغه لپاره بیا دا پرایس اړشته دی نه، مطلب هغه به وي چې د 12 نه سوي پرایس ابو فرام 12 کنه، د 12 نه چې د هغه پرایس سیوا وي. اوس کله چې سره د بجټ ایشو وي، نو خپل بجټ ته ګوري او د هغې په حساب سره به هغه سي، فار ایگزامپل هغه خپل بجټ ته ګوري، د هغې په حساب سره 40 یا 50 دې درمیان کې به هغه بیا هانټینګ کوي. هغه به داسې پروډکټو کې هانټینګ کوي، داسې پروډکټ به هغه پاینټ کوي چې د هغې پرایس سوي د $12 نه والا $12 نه والا $40 درمیان کې د هغې پرایس وي. تاسو مې چې پرایس لو پرایس وجه دغه ده چې څومره پرایس لو کیږي، نو دونه په عین موږ پروفیټ کمیږي، او چې څومره پرایس های کیږي، نو دونه زموږ هغې سورسینګ کاسټ سیوا راځي. دغه دوه وجو چې کوم دی، موږ داسې میډیم پرایس والا پروډکټ به ځان ته هانټ کوو. ټیک ده. بیا څه وي د هغې به موږ ګورو چې پرایس کنسسټنټ وي. اوس پرایس کنسسټنټ مطلب څه شو؟ چې فار ایگزامپل د دغه پروډکټ پرایس ډراپ کیږي ډیر زیات نه، لکه اوس فار ایگزامپل یو سیلر دی، هغه دغه سیم پروډکټ دی، ګوره فار ایگزامپل سیم پروډکټ دی او په هغې کې سیلران څومره دي؟ فار ایگزامپل موږ به دا وایو چې 8 سیلرز دی پکې، صحیح ده، 8 سیلر دی پکې. اوس د یو سیلر پرایس کوم دی نو $12 دی، د بل سیلر پرایس کوم دی $10 دی، د بل سیلر پرایس کوم دی $15 دی. دا پرایس څه دی؟ پرایس کنسسټنټ نه دی. بل کله چې موږ هانټینګ کوو، پای کې به د کیپا ګراف موږ سټډي کوو، نو په کیپا ګراف کې بیا موږ ته پته لګي چې پرایس څومره اپ ډاون دی. نو څومره چې پرایس اپ ډاون کیږي، نو دونه زموږ پروډکټ چې کوم دی پرایس کنسسټنټ نه وي، نو موږ ته پکې پروفیټ ښه نه راوځي. ځکه چې اوس یو سیلر دی هغه ډېر په کم ریټ خرڅي، بلې په ډېر سیوا ریټ باندې خرڅي، نو په دې کې به څه وي؟ مشکل وي. نو چې موږ سره کم سے کم پرایس وي دا کنسسټنټ وي. ټیک ده. د پروډکټ پرایس موږ سره سي دا کنسسټنټ وي. نو پرایس کنسسټنسي به موږ ګورو په پروډکټ کې، زموږ یو کرایټیریا کې یو دغه سیس شو چې پرایس کنسسټنټ وي. ټیک ده. بل به موږ څه ګورو؟ آفرز اینڈ بای باکس ډیټ وذ روټیشن. ګوره بای باکس دې ته وي، فار ایگزامپل یو پروډکټ دی، هغه چې کوم دی 10 سیلرز خرڅوي، په 10 سیلرز کې خو اټ ا ټایم خو 10 وانه په یو ځای نشي خرڅوي، ځکه چې په امیزون کې خو شو کیږي چې یاره دا سیلر دا پروډکټ سیل کوي. چې بای باکس ته چا سره په کم ټیم کې موجود وي، نو د هغه پروډکټ په سیل کیږي. لکه سیلران خو 10 دي، چې بای باکس ته چا سره وي، نو هغه به د هغه پروډکټ په سیل کیږي. لکه یو کسټمر راغی یو پروډکټ ته، پای کې 10 سیلران دي، نو په دغه کسټمر چې کله انټر شو په دې ټیم کې چې چا سره بای باکس د هغه پروډکټ په خرڅيږي. ټیک ته دا خیر چې بیا کله موږ پروډکټ هانډینګ کوو، تاسو به پریکټیکلی وینئ، تاسو به ایزی شي. نو موږ به ګورو چې یاره په هغه پروډکټ کې سي بای باکس روټیټ کیږي، مطلب هر یو سیلر ته بای باکس ملاویږي ټایم ټو ټایم، ځکه چې بیا ټولو ته به سیل ځي. اوس فار ایگزامپل بای باکس صرف د یو کس سره وي، یو نفر سره وي، نو بیا خو به ټول سیل هغه یو نفر ته ځي، نور سیلران ته خو به سیل نه ځي. نو موږ به ګورو چې کوم پروډکټ موږ هانټ کوو، نو په هغې کې چې څومره هم سیلران دي، نو چې ټولو ته بای باکس کېږي، روټیټ کېږي، مطلب ټولو ته ایکولي سیل ځي. که ایکولي نه وي، خو به هر حال د 50% نه چې پکې سیوا یو سیلر ته سیل نه ځي. ټیک ده. دا به خیر چې پریکټیکلی کوو، انشاءالله تاسو ته کلیر شي بیا.
بل به موږ څه کوو پروډکټ ډیپ میچینګ وذ سپلایر پروډکټ. ګور اکثر دا کرټیریا د ډیرو خلک په دې معنی غور نه کوي، خو دا زموږ سره ټولو نه ضروری ده چې پروډکټ ډیپ میچینګ وذ سپلایر پروډکټس. ګور باز خلک داسې وکي په امیزون کې یو پروډکټ هانډ کی، پروډکټ ریسرچ وکي، دا غي انالیسیز وکي، هغه وچره دا پروډکټ ټیک دی بس دا سیل کوم. خو چې کله هغه پروډکټ هغه سپلایر نه پرچیز کی ډایرکټ، خو چې تا هغه پروډکټ د برانډ نه پرچیز کړي نو به خو مشکل نشته ځکه چې دغه برانډ پروډکټ سیم هغه پروډکټ پوي. خو بعض اوقات چې کله موږ ډیسټریبیوټر یا د هولسیلر نه پروډکټ پرچیز کوو نو اکثر هغه پروډکټ ډیپ میچینګ موږ نه کوو، نو پای کې بیا مشکل وي. لکه یا خو پکې د سایز ډیفرنس وي، لکه یو پروډکټ دی د هغه سایز چې کوم دی په امیزون کې یو پروډکټ دی د هغه سایز لارج دی، مطلب غټ سایز والا پروډکټ دی، او ما سیم دغه پروډکټ چې کوم دی د یو سپلایر نه سورس کو، خو د هغه سو د هغه سایز سمالو، ما سایز ته ونه کتل. نو چې کله دغه پروډکټ کسٹمر پرچیز کی نو هغه خو پرچیز کړي لارج سایز دی ځکه چې دغه پروډکټ لیسټینګ خو د لارج سایز او زما خو په غلطۍ باندې ما هم ډیپ میچینګ نو کړی، زما دغه پروډکټ سایز سو د سمالو، کسٹمر ته اوس لاړ سمال سایز نو به ډایرکټ امیزون ته سو کی کمپلین وکي، دا غیر وجه به زموږ اکاونټ هیلث کی خرابېږي. نو موږ به کوشش کوو چې کله موږ پروډکټ اخلو دا غي به موږ څه کوو ډیپ میچینګ وکړو. ټیک ده. د پروډکټ ډیپ میچینګ چې کوم دي دا زموږ سره ډیر یو لازمي کرټیریا ده چې دا موږ په پروډکټ کې خامخا ګورو چې کله موږ د سپلایر نه پروډکټ پرچیز کوو نو موږ به دا میک شور کوو چې را ایگزیکټ کوم پروډکټ چې موږ په امیزون کې هند کړی دی سیم ټو سیم دا دغه دی او کنه نه دی، سایزز به ګورو، کلرز به ګورو، نور به هم ګورو چې را کوالټي یا دغه سیزونه ټول هر څه به موږ ځان به میک شور کوو چې دا ایگزیکټ دغه پروډکټ دی. ټیک ده. یو کرټیریا موږ سره دا شول چې کله موږ پروډکټ هند کو او هغه موږ سپلایر نه اخلو، تاسو ته مو یو کړه برانډ نه ډایرکټ موږ اخلو نو بیا خو مشکل نشته ځکه چې د برانډ پروډکټ خو سیم ټو سیم وي، په کې هم بیا هم سایز او دغه سیزون ته خیال کوو، کلر وغیرہ ته. بل کرټیریا موږ سره څه ده پروفټ مارجن دی ځکه چې دا ټول کرټیریا بکی وي فار ایگزامپل موږ یو پروډکټ خند کړه ټول کرټیریا په هغه باندې ټیک و، خو دا سیز مشکل نه ځکه چې د موږ خو چې کم بزنس کوو خو د پروفټ لپاره کوو. اوس په پروډکټ کې پروفټ نشته که نور کرټیریا په برابر هم شوله دا نور کرټیریا چې کم دي ټیک ده پروفټ پکې نشته نو بیا هم پکې موږ ته څه پاتې کېږي نه. نو پروفټ مارجن چې کم دی دا به کم سے کم موږ درسونه 10% نه والا د 35% پورې، ځکه چې په سٹارټ کې خو بخیر موږ دونه زیات فوکس په کله چې تاسو بزنس شروع کوئ که هر یو بزنس وي په هر مارکیټ کې وي فزیکلی وي یا که آنلاین وي، دا د بزنس رول دی او اصول دي چې په سٹارټ کې به تاسو په پروفټ باندې فوکس نه کوئ، په سٹارټ کې به تاسو په خپل بزنس په ګرو کولو باندې فوکس کوئ. کله چې تاسو بزنس ګرو شي که هغه آنلاین وي او که فزیکلی وي بیا که تاسو وروسته پروفټ خپل لږ سیوا کوئ نو مشکل نه پیدا کوي. نو کوشش وکړو چې مطلب په سٹارټ کې موږ زیات فوکس چې کوم دی په پروفټ باندې نه کوو، زیات فوکس موږ په څه وکړو په خپل اکاونټ ګرو کولو باندې وکړو چې موږ خپل اکاونټ ګرو کړو زموږ سٹور ګرو شي هغه نه وروسته بیا خپل موږ پروفټ باندې فوکس وکړو. صحیح ده. نو کله چې موږ پروډکټ هانټینګ وکړو دا ټول کرټیریا په زموږ برابر شي دغه پروډکټ زموږ لپاره سره بیا وینینګ پروډکټ کې دغه موږ پرچیز کوو په امیزون کې سیلینګ باندې مطلب سیل کوو موږ ته پروفټ هم راوځي زموږ پروډکټ پسې کېږي سیل کېږي ځکه چې دا کرټیریا داسې جوړ مطلب داسې کرټیریا ده چې د دې پروډکټ به سیلز خامخا راځي. ټیک ده. بیا زموږ سره د هانټینګ مختلفې طریقې دي چې مطلب موږ هانټینګ په کومو طریقو سره کولی شو، پروډکټ ریسرچ موږ ځان له په کومو طریقو سره کولی شو. سمه ده. نو پروډکټ ریسرچ زموږ سره موږ ګوره په دریو طریقو سره کوو. یو طریقه زموږ سره څه ده پروډکټ هانټینګ تھرو کیفا، کیفا چې کوم زموږ سره ټول دی دغه ټول په ذریعه باندې موږ هانټینګ کوو. ټیک ده. بله طریقه زموږ سره څه ده مینوال پروډکټ هانټینګ دی. دویمه طریقه زموږ سره مینوال هانټینګ دی، مطلب موږ پکې ټول نه یوز کوو، موږ ډایرکټ مینولی هانټینګ کوو چې په پروډکټ کومه کرټیریا ده زموږ دغه پکې موږ چیک کوو د نورستو دغه بیا څه کوو سورسینګ کوو. هانټینګ ځان له یو څه دی ګوره کله چې موږ هانټینګ وکړو هانټینګ نه وروسته بیا دغه پروډکټ موږ سورسینګ کوو. ټیک ده. هانټینګ د پروډکټ فایندینګ ته وي، د پروډکټ ریسرچ ته وي، د پروډکټ انالیسیس ته وي، او سورسینګ چې کوم دی دغه پروډکټ بیا ځان لا غستل د کوم ځای نه دی ته بیا موږ سورسینګ وایو. ټیک ده. نو زموږ سره دا هانټینګ درې طریقې دي، کیفا په ذریعه باندې هانټینګ شو، مینوال هانټینګ شو او سیلر سپاینګ میتھډ شو. صحیح ده. نو ان شاء الله نیکسٹ کلاس کې به موږ پریکټیکلی د کیفا نه سٹارټ اخلو چې په کیفا باندې موږ هانټینګ څنګه کوو، په کې به زموږ دا کلاس هم کور شي کیفا اوورویو او کیفا ګراف سټډي او هانټینګ به موږ پریکټیکلی د کیفا په ذریعه باندې د پروډکټ هانټینګ شروع کوو ان شاء الله پریکټیکلی او دا به ان شاء الله بیا پریکټیکلی درسونه شروع وي. صحیح ده.